والفجر وليال عشر. په دې آیت مبارکه کې الله تبارک وتعالی په دوه سيزونو باندې قسم خوړلې دي. یو په سبا باندې او دویم په لسو شپو باندې. الله تبارک وتعالی چې په کوم سیز باندې قسم اخري دا د دغه سیز عظمت او لوی ته اشاره ده. پاره کې اول چې د فجر د سبا په دې باندې الله تبارک وتعالی ولې قسم خوړلې ده؟ ځکه چې په سبا کې د سحر مونږ کیږي او د سحر د مانځه ډیر زیات فضایل دي. احادیث مبارکه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث مبارک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ومن صلى الفجر والعشاء في الجماعة كان كقيام الليل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چا چې د سحر منځ وکړو او د ماسختن منځ وکړو د جماعت سره دا داسې شو کان كقيام الليل لکه ګویا چې دا سره ټول شپه الله ته په تهجد باندې ولاړو. د ماسختن منځ د جماعت سره وکړو او د سحر منځ د جماعت سره وکړو. نو په دې باندې الله تبارک وتعالى ستاسو د شپم ټول په عبادت کې حساب کړ. دا داسې شو چې د ټول شپه الله ته په عبادت باندې ولاړ. نو ځکه الله تبارک وتعالى په سبا باندې قسم خوري ځکه چې په دې کې د سحر منځ د وغ ډیر زیات لوی ثواب لري. دویم الله تبارک وتعالى په فجر باندې ولې قسم خوري؟ ځکه چې دا د فرشتو د ډیوټي د بدلیدو ټیم دی. حدیث مبارک کې راځي د شپې فرشتي او د سحر فرشتي دا د سحر د مانځه په ټایم کې یو ځای کیږي. د شپې فرشتي د دې انسان سره وي چې د ورځې فرشتي راشي. نو چې کله د شپې دا فرشتي بر اسمان ته وخیږي الله تبارک وتعالى تینا تپوس کوي من اين اقبلتم، د کم زین تاسو رالی، د کم زین رالی، د چرته نه رالی. الله تبارک وتعالی سره د خپل علم د دوی نه تپوس کوي. فرشتي جواب ورکي الله مونږ ستا د بندګانو د خوا نه رالو، ستا د بندګانو د خوا نه رالو. الله تبارک وتعالی تینا تپوس کوي زما بندگان هو په څه حالت کې ومنتل؟ نو فرشتي جواب ورکي وی اتیناهم وهم یصلون وترکناهم وهم یصلون. الله چې مونږ داغي خوا ته لاړو ناغم په مانځه باندې ولاړو او چې کله ته راتلو نو بیا په مانځه باندې ولاړو. الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمای اے فرشتو تاسو دعا شئ چې دغه انسان ما وبخو د ما معاف کو، تاسو گواه اوسئ. نو په سبا باندې الله قسم ذکر کوي چې په دې کې د سحر منځ دی. دا رنګه په فجر باندې الله تبارک وتعالی قسم ذکر خوري. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورکعتا من الفجر خیر من الدنيا وما فيها. د سحر په مانځ کې دا 2 رکعات سنت چي دي دا غوړه دي د دنیا او د ما فيها نه. د سحر سنت دا 2 رکعاته نبی رسول الله فرمایي دا دومره ثواب لري، دومره ثواب لري لکه دا دنیا او د دنیا کې چې دا سدي کنه دا غینه بیا دا 2 رکعاته سدي غوړه دي او بهتر دي. بل الله تبارک وتعالی د سحر په ټایم باندې قسم ولې کړی دی؟ ځکه چې دې کې د سحر منځ دی او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې انسان د شپې اوده کیږي دا شیطان راشي د په دې سټ باندې 3 غوټي ورکی، 3 غوټي د په دې سټ باندې ورکی. نو چې کله دا انسان سحر را پاسي او د پاسې دعا وي الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور. دا دعا وي چې کله دی الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا، چې کله دی دا دعا وي نو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی د یو غوټه د سټ نه پرانځي کوم چې شیطان تړلی او چې کله دی فاسم
او دسو کې د سحر د مانځه د پاره نو دوی مغوټه هم پرانست شي او چې کله د سحر مونځو کې نو هغه درې مغوټه هم پرانست شي نو حدیث مبارک کې راځي اصبح طیب النفس نشیطا د سحر په داسې حالت کې چې د تر تازه وي خوشاله وي ورځ د برکت نه ډکوي ټول ورځ په دې مخ باندې تازگی او خوشحالي او خندا وي چې کله د سحر مونځ د جماعت سره ادا کو او چې کله د سحر مونځ د جماعت سره ادا نکي نو شیطان چې کومې غوټې د پسټ باندې ورکړي وي هغه پاتې شي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بال الشیطان فی اذنیه شیطان راشي د په غوګونو کې میچازي او کې واړه بولو کې او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اصبح خبيث النفس کسلان د سحر په داسې حالت کې کنه چې دا حالت ډیر زیات ګډ وډ وي خبيث النفس وي او کسلان سوس وي نو ټول ورځ د یو کارو بیا سمې نه خوري په دې مخ کې نورانیت نه وي برکت نه وي په دې مخ کې خپلواله نه وي او ټول کار ګډوډي چې کله د سحر مونږ د سره نه کوي نه وی کړی د جماعت سره ځکه د په غوګونو کې شیطان میچازي کوي او دا رنګي الله تبارک وتعالى په سحر باندې د سبا په ټیم باندې قسم زکه خوري چې په دې کې د سحر مونږ دی او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صلى الصبح فهو في ذمة الله چا چې د سحر مونځ وکړو د جماعت سره فهو فی ذمة الله د الله په ذمه کې شو نو نبی علیہ السلام فرمایي تاسو د الله ذمه په خپل باندې مو ماتوي ولې د الله ذمه په خپل باندې ماتوي چې د سحر مونځ نه کوي نو کوم انسان چې د سحر مونځ په جماعت سره وکړي الله فرمایي ته زما په ذمه کې شو ټول ورځ به په خیر باندې اوسې او شپږم دا چې الله تبارک وتعالى د سحر په ټیم باندې قسم زکه کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث مبارک کې راځي چې څوک د سحر مونځ د جماعت سره وکي او په خپل ځای باندې کینی د الله تبارک وتعالى ذکر کوي تر دې چې نور راوخیږي او چې کله نور راوخته د پاسې د 2 رکعات نفل وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي دا 2 رکعات دومره ثواب لري لکه انسان چې یو حج او یو عمره وکړي هغه قبول شوی د یو حج او د یوې عمره قبول شوی من ثواب لري چې د سحر مونځ دی وکړو په دغه جانماز په دغه ځای ناست او د الله ذکر کو کله چې نور راوخت پاسې 2 رکعات نفل دی دومره زیات ثواب لري او وم دا چې الله تبارک وتعالى په فجر باندې زکه قسم خوړلې دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان چې د سحر مونځ په تیاره کې کوي د سحر مانځل په تیاره کې روان دی د قیامت ورځ باندې به د سره رڼا وي دغه سحر په تیاره کې د مانځل زی او د قیامت ورځ به د سره یو نور وي یو رڼا به سره نو دارنګي الله تبارک وتعالى زکه په فجر په سبا په ټیم باندې قسم بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چا چې د سحر مونځ او د مازیګر مونځ او د مازیګر مونځ د جماعت سره ادا کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لن یلج النار دې به هیڅ ورته داخل نشي ځکه پرشتي بر اسمان ته زی او الله تبارک وتعالى په دربار کې فرمایي الله چې لاړو مونږ کو چې راتلو مونږ کو الله تبارک وتعالى انت فرشتو ته فرمایي تاسو گواشه چې دا انسان ما وبخ نو د قیامت پر ورځ به دي فرشتي گواہی کوي الله دا خو تا بخله دي نو بهر حال د سحر مونږ د دې ډېر زیاته پابندي فکر ده نو یو الله تبارک وتعالى په فجر باندې قسم خورل دي والفجر او وليال 10 د لیال 10 نه مراد دي نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی وليال 10 نه د ذل حج د لشپی مراد دي د لوی اختر د اول لشپی ته مراد دینه
او دا ډیر عظمت والا شپې دي ځکه په دې کې حاجیان خپل اعمال کوي او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په دې ورځو کې عمل کول دا د ټول اعمالو نه بهتر عمل دی په دې لس ورځو کې یا په دې لس شپو کې چې ته کوم نیکی کوي دا د ټول کال د نیکو نه بهتر ده او غوره ده صحابه کرامو تپوسو کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ولل جهاد فی سبیل الله الله پاک پیغمبر جهاد فی سبیل الله تنم غوره نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی او ولل جهاد فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله تنم غوره دی نه دی ها یو صورت ته چې هغه ته نه غوړه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یو سړی jihad ل پخپل هم لاړ شي او د خپل مال او د اهل او عیال سره هم لاړ شي او انت پخپلم شهید شي او اهل او عیالم شهید شي بیا ته نه هغه غوړه نو دې ورځو کې هر نیکی کول ډیر زیات ثواب لري د ټول کال د نیکو نه په دې ورځو کې نیکی کول دا بهتر دا غوړه د احادیث مبارکو کې راغلي داسې خسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان د سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم شریکه کړئ والسلام ډېره ډېره مننه